نن درته محترم او ډیره زیاته عجیبه او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ښیم. د سورت یاسین د یو آیت ختم دی. تاسو صرف د سورت یاسین د دې یو آیت د ختم تاسو کوي. ان شاء الله العزیز څومره ستاسو په زړونو باندې حاجات دي یا څومره ستاسو مسائل دي دا ټول بل الله پاک ختم کی. یاد ساتئ محترم حاجات کله چا یو وي کله چا دوی د کله چا سل حاجتونه وي ان شاء الله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک ستاسو ټول حاجات دا به پوره کړي. یاد ساتئ محترم چې کله دا وظیفه د زړه د درد نه دا وشي دغه رنګ په توجه باندې دغه رنګ په ذهان باندې وشي ان شاء الله العزیز الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک به زمونږ او تاسو ټول مسائل دا به ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دروکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکي. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مسائل د ختم کی. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجات دا پوره کی. څومره چې تکالیف دي څومره چې مشکلات په ژوند کې راځي دا ټول دی الله پاک زمونږ او ستاسو نه لرې کړي او ښکلې مزیدار اعلی او بهترینه فیضات الله پاک قایم کړي. زمونږ او ستاسو په کورونو کې الله پاک د رحمت فرشتې دا وګرځوي. محترمو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا داسې ناشنا وظیفه ده د تمامو حاجاتو د حل دپاره دا وظیفه ده د تمام مشکلاتو د حل دپاره دا وظیفه ده. د سورت یاسین د یو آیت وظیفه ده. کو څوک د هر قسم مقصد دپاره د هر قسم حاجت دپاره د هرې پریشانۍ دپاره وظیفه کی ان شاء الله العزیز الله پاک بوله لازمي د هغې حل دا ورکړي. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه چې انسان وکړي الله پاک به د انسان ټول حاجتونه پوره کړي. که چېرته یو انسان داسې وي او هغه دا وظیفه وکړي او حاجات یې پوره نشي صرف 3 ورځې وظیفه نه محترم او حاجات پوره نشي نو دې انسان له پکار چې بیا دا وظیفه وکړي او سره د استغفار یو ختم وکړي ځکه چې دا وظیفه دومره پاورفل ده نه کېدی نشي چې الله پاک د چا حاجت دا پوره نه کړي ځکه دومره ناشنا وظیفه ده. سلام قولا من رب الرحیم د دې الفاظ وظیفه ده ځکه چې د انسان د الله پاک په سلامتیا کې راشي د انسان د الله پاک په پناه کې راشي د انسان د الله پاک په جال کې یو قسم لا راشي چې کله انسان د الله پاک په پناه کې راشي بیا چې محترم انسان څه غواړي الله پاک هغه څه ضرور قبلې ځکه چې انسان یو قسم لا دنیا پیرې الله پاک ته یو څیز دپاره آواز وکړي دغه رنګ د آخرت دپاره الله پاک ته آواز وکړي. یاد ساتئ محترم وظیفه ده ډیره زیاته ده. کمال کوشش وکړئ چې په خپل هم وکړئ او دغه رنګه څومره ملګري دي ستاسو هغوی سره هم شیر کړئ ان شاء الله العزیز اثر به لازمي کوي. یاد ساتئ محترمو چې وظیفې اجازت هغه چاته دی چې کم سړی ځان د ګناه نه بچ کوي او کم سړی په چار اندام کې دا وظیفه کوي. بس دغه دوه خبرې دي دغه تاسو لازمي کوي ان شاء الله العزیز لازما محترمو دا اثر به کوي. سره محترمو 3 ورځې وظیفه ده. اوس تاسو خوښه ده کو دا وظیفه تاسو ګل نه شروع کوئ یا نه شروع زیارت کوئ چې کلم تاسو کوئ محترمو نو صرف 3 ورځې مسلسل او پرله پسې د زړه په توجه سره د زړه په ذهان سره نو څومره چې زمونږ د زړه توجه برابر وه څومره چې ذهان برابر و ان شاء الله العزیز دومره به الله پاک زمونږ ستاسو د وظیفه قبلوي او زر محترم الله پاک موږ او تاسو باندې رحم وکړي. نو راځئ زه د وظیفې طرف ته. وظیفه محترم نن زموږ د سورت یاسین وظیفه ده او د سورت یاسین د یو آیات کریمه وظیفه ده او کم سړی د سورت یاسین د یو آیت وظیفه کوي الله پاک به ټول حاجات پوره کوي. او سورت یاسین د محترمو د قرآن مجید زړه ویل شي او دې آیت ته محترم بیا د سورت یاسین زړه ویل شي. چې کوم سړی د سورت یاسین دا زړه وی لازمن ول محترم الله پاک ټول حاجات دا پوره کوي مشکلات به حل کوي. دغه رنګ څوک د دیاړۍ لپاره کوي د نوکرۍ لپاره کوي دغه رنګ انسان د جاب د لپاره کوي دغه رنګ انسان
د پرسکون زندګۍ لپاره کوي، مشکلاتو لپاره کوي، دغه رنګ د حاجاتو پوره کېدو لپاره کوي. ان شاء الله العزیز د ټولو کارونو لپاره ډیره زیاته پاورفول او اعلی وظیفه ده. یا ساته محترمو چې کوم سړی دا غواړي زه دا وظیفه کوم، هغه له پکار دی چې هغه د منځونو اهتمام کوي او د قرآن مجید تلاوت د کوي او د له پکار ځان د ګناهونو نه دا منې کوي. وظیفه دا سره چې دا به یو شپېرې درود پاک وي، یو شپېرې به درود پاک وي، بیا به د هغې نه بعد 2100 پیرې سلام قولا من رب الرحیم وي. 2100 پیرې به لکه 2000 او سل پیرې سلام قولا من رب الرحیم دا به وي. بیا به د هغې نه بعد یو شپېرې درود شریف وي، بیا به د هغې نه بعد دعا وکړي او داسې دعا به وکړي چې الله پاک ته پکې وجاړي، پروردګار زما دا حاجت دی، زما دا پریشانی ده، زما دا غم دی، دا مشکل دی، دا زما حالت د پورا ډیټیل الله پاک ته کیته. الله پاک ته پته ده، خو بیا الله پاک وایي چې دا بندې راته وایي نو خوند کوي. نو الله پاک ته چې موږ وایو نو څومره پکې دهان او توجه پکې الله پاک به قبلوي. د یو ورځ عمل په دویمه ورځ دغه رنګ محترمو 21 پیرې یو شپېرې درود شریف، بیا ورپسې یو 100 پیرې دا سلام قولا من رب الرحیم، او بیا د هغې نه بعد درود شریف یو شپېرې، بیا دعا تفصیلا دعا، بیا د هغې نه بعد محترم په درېیمه ورځ بیا دا وظیفه. یاد ساتئ محترمو چې تاسو دا وظیفه وکړله 3 ورځې، لازما به ستاسو حاجت دا پوره کېږي، لازما به ستاسو مشکل حل کېږي، د کوم مقصد دپاره کوئ دا پوره کېږي. کو چېرته پوره نه شو نو بیا محترمو مایوسي ګناه ده. دوباره محترمو دا وظیفه بیا رسره کوي او ورسره روزانه 1000 پیرې استغفار وایي، ځکه چې د کمې ګناه د وجې الله پاک ستا دا وظیفه قبوله نه کړله. استغفار په وجه باندې به هغه ګناه ختمه شي او انشاءالله العزیز 3 ورځې بیا روزانه ورسره استغفار کوئ، روزانه ورسره دا وظیفه وایي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي او دعاګانې به الله پاک ټول ستاسو پوره کړي. دغه رنګې څومره دعاګانې د الله پاک به قبولې کړي او دې سره سره څومره چې مشکلات مصایب دي دا به ختم کړي. الله پاک مو انشاءالله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.